انما الاعمال بالخواتیم. د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عملونو دارومدار په څه شي دی؟ په خاتمه دی. او بل حدیث کې څه راځي؟ انما الاعمال بالنیات، چې د عملونو دارومدار په څه دی؟ په نیتونو باندې دی. نو زما څرنګه نیت دی، زما څرنګه پوزیشن دی، هغه الله جل شانه ته پته ده، موږ ته پته ده خپل ځانونو. کو زه بره ګټې ولم په ما به د پاسه را پرېوځي ګټې، کو زه بره ګلونه ولم په ما به ګلونه را پرېوځي، کو زه بره پیسې ولم داسې په هوا کې په ما باندې به څه را پرېوځي؟ پیسې به را باندې را پرېوځي. چې خپل عملونه سم کړو نو هغه شان به را باندې الله جل شانه حکمرانان هم راولي او ټول معاملات په زمونږ سم وي. خو نن زمونږ د الله جل شانه سم معاملات سم نه دي، ځکه په موږ مصیبتونه تکالیف راځي. او حدیث مبارک کې راځي چې ځان له د اخري خاتمې دپاره دعا غواړه، یا الله زما اخر خاتمه بالایمان کې، په ایمان سره کې. ځکه چې ډېر خلک داسې دي خو بیا اخره کې ښویېدلي دي. الله جل شانه دې مونږ قبول کړي.